دی د هغه معبودان باطله او عبادت کوي چې د دې سره هیڅ قسمه دلیل د وحی نشته دی، یعنی د الله د طرف نه د دې سره هیڅ قسمه دلیل او برهان او حجت دا د دې سره نشته دی چې دی پیش کې چې موږ د الله ویلي دي چې د دې بوتانو عبادت کوي. د علم نه مراد دلیل عقلی دی او د سلطان نه مراد دلیل نقلی دی. دلیل نقلی وحی ده، یعنی د وحی د طرف نه بدی باندې د دې سره دلیل نشته دی چې دی د کوم معبودانو باطله عبادت کوي. او وما ليس لهم به علم او نشته د دې لپاره په دې باندې څه علم، نو نشته د دې لپاره په دې باندې څه دلیل عقلی، یو دلیل نقلی یو دلیل عقلی چې عقل حکم سے کم منی کنه، او یو دلیل نقلی چې هغه وحی د الله د طرف نه خبر راشي دا کار دسه دی. یو دلیل نقلی دی عقلی دی چې عقل چې کوم دی د دې تقاضا کوي چې دا کار ټیک دی. نو د دې ظالمانو سره نه دلیل نقلی شته دی نو ور سره عقلی شته دی، او بیا هم دغه معبودان باطله او عبادت کوي. هیڅ څوک په مددگار نه وي دغه معبودان باطله بیا نشي خلاصولی، نو هیڅ څوک به دې مددگار نه وي او الله رب العالمین به دې ټول جهنم ته چې کوم دی لړکی چې په شرک باندې مړ شي. شرط ورله دا دی چې په شرک باندې مړ شي. وګوره د مرګ نه مخکې د شرک نه توبه وباسله مسلمانان شو، الله نه بیا څوک تپوس کولی شي، بس هغه ټول ګناهونه بیا په اسلام سره ختم شي معاف شي. خو چې په شرک باندې مړ شي بس د مخبر ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. د شرک نه کم سيزونه الله تعالی معاف کی ګناهونه، خو شرک الله تعالی نه معاف کی.